نامي او ځوان چې د لطیف آباد سره تعلق دی هغه چې د په بند تانه کې دنه په فایرینګ باندې چې د مړ دی او کدو دلته ګریټ کوو ناکبندي لګولې ده هر څه چې کول خو په کار خدای چیرې ګوته په داسې پبلک ځکه ته کاروي کې او بیا پای کې ته د غلو د ساس پته نه لکه څنګه چې عبید کلیم کوي چیرې زه د دوسره نه یم د دغه منشیات سکول یا منشیات پروش سره او پولیس وینا چې ته چې دته د غلو د ساس پته نه لګي لا حوالات نه نوم دنه شوی کله چې دغه شی دوی منګه تانی ته دنه کړو عبید چې دغه زمانه حوالات ته دنه کو دغه موقع کې وی چې رزي حوالات نوم دنه کولم نو په دغه موقع کې چې دی اس چو بند چې دی آیاز هغه چې دی راغې ماته وی چې را خان ته سکه دلته کې سو هغه د ماته وی چې دا دغه می دا قصه کوله په دې قصې په دې دوران کې چې دی فایرینګ شوی دنه دغه کې आवाज راغی کله چې आवाज راغی نو زوم لاړم او دا هم لاړو اس چورا سرم لاړو موږ چې وکتل نو دما خورې چې دغه په وینو کو سور پروتو خونن په ډیر درد او افسوس سره عبید چې دی ولی دغه لکه تلو عبید چې دی پټانه کې د چا د فاین چې دی هغه قتل کړی شوی دی په دې واقعې کې به ګورو چې د پولیسو نه په کمزې کې مبینه کوتایان شوی دي عبید د ملزمانو یا د قاتلانو گرفتاری د لپاره سیخ دامات کړی دي سو ملزمان تر اوسه پوری گرفتار دي او سو کسان چې دی هغه تر اوسه پوری په دې کیس کې هغه ادم گرفتار بهرحال عبید وتی ویلی دي چې زه خو نه منشیات پروشم او نه منشیات سکوالم د پلاني زم او د پلاني کور والا سره به تعلق دی پولیسو کوم دغه چې دی په هغه کې سلور د ډي سي بي ال کار بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو تاسو ته د خپل فیسبوک او یوټیوب باندې نه مخامخ یم کتونکو تاسو ته چې کله هم د خپل فیسبوک او یوټیوب باندې نه مخامخ کېږم نو یا په ملکی صورتحال باندې یا په ملکی سیاست باندې تاسو سره بحث کوم دا غي نه علاوه یا په علاقائی صورتحال مشکلات او ستونزو د خلکو د عوامو چې یا په علاقائی سیاست باندې تاسو سره مخ ته راځم او تاسو ته چې دی هغه پروګرام چې دی هغه راوړم خو نن په ډیر درد او افسوس سره په ډیر خفګان سره یو بیګا واقع شوی دا په بند تانه کې عبید نامي او ځوان چې دی لطیف آباد سره تعلق دی هغه چې دی په بند تانه کې دنه په فایرینګ باندې چې دی مړ دی دا غي کوم وجوهات سدي عبید چې دی ولی دغه لکه تلو عبید چې دی پټانه کې د چا د فایرینګ چې دی هغه اوسې تر اوسه پورې کم اطلاعات دي یا کم تفصيلات مخ ته راغلي دي قتل کړی شوی دی داغې نه علاوه د پولیس او د عبید ترمنځ صداسي کلیسي شوی او صداسي خبره شو چې را پولیس چې دی هغه عبید او دغه ماما فریدون چې دی هغه حوالات ته بوستو او داغې نه رستو چې دی دغه واقعي مخ ته راغلی ده په دې واقعي کې به ګورو چې را د پولیسو نه په کمزې کې مبینه کوتایان شوی دي کمزې کې چې دی د پولیسو وس انویسټیګیشن او دغه چې دی هغه کمزې تر رسیدلی د اغوی د دی عبید د ملزمانو یا د قاتلانو گرفتاری د لپاره سیخ دامات کړی دي سو دغه چې دی ملزمان تر اوسه پوری گرفتار دي او سو کسان چې دی هغه تر اوسه پوری په دې کیس کې هغه ادم گرفتار دي اول راځو عبید چې دی د تعلق د لطیف آباد بند سره دی د کم فیملی بیک گراوند چې دی د منګوري یو ډیر ښه فیملی بیک گراوند دی د نیکه چې دی بختروشن خان او د ماماګان چې دی افرین لطیف اجمل خان او ورسره چې دی فریدون خان د ماماګان دی خپل د پلار سایډ نه چې دی احمد حسین او نور د ترونه چې دی هغه لکه خب د دې مخای او ډیر ښه خلک دی او هغه چې دی په معاشره کې دا یو خپل مقام دی دا فیملی سره د تعلق دی د بند سکول سره تیر شپه چې دی هغه راتلو خپل کور ته لطیف آباد ته ډي پی او سوات چې دی کم شفیع الله ګنداپور صاحب دی چې کله هم لږ به دې خبرې نه وړاندې لږ تمهید کې به دا ووایم چې یاره ډي پی او سوات چې دی شفیع الله ګنداپور صاحب هغه چې کله هم سوات ته دلته بدلي وشوه تبادلې وشوه چې راغی د میډیا سره چې کله هم دغه انټریکشن شوی دی زموږ سره چې کله هم دغه په فنکشن یا مختلف ځایونو مواقعو کې ملاقات شوی دی هغه د منشیات پروش او د منشیاتو د خاتمې دپاره هغه وایي چې یاره اقدامات به کوم هغه یو عزم ظاهر کړی دی او تاجر برادری چې د سوات او کاغه سیاسي دي او کاغه میډیا د هغه دغه کوششونو د هغه عزم ته په ډیر ښه نظر ګوري هم دغه د تسلسل لپاره ډي پی او سوات چې دی هغه یو ډسټریکټ په لیول سره یو ټیم جوړ کړی او هغه ټیم چې دی د هغې هیډ چې دی فیض الله چې دی هغه تانیدار دی تعلق د کرک سره دی او هغه چې دی د دې هیډ کړی دی ورسره ډي اس بي په دې موقع باندې کومه بند سکول سره دوی یو
ریډ کوو هلته کې د منشیاتو کم چې د پولیسو وینا ده پولیس وایي چې یاره موږ ته اطلاع وه چې یاره دلته کې منشیات فروش دي د هغې خلاف موږ ریډ کوو د هغې نه علاوه دغلته کې سکو ولې دی او د هغې خلاف هم موږ دغه چې دی ریډ کوو او دغه کسان د ګرفتارۍ دپاره موږ راغلي وو بعضې اطلاعات دا دي چې دوی ناکه لګولې وه دغه دوران کې عبید چې دی د بازار نه پس کار دپاره تللی او کور طرف ته لطیف آباد ته راتلو نو دغه دوران کې پولیسو څه کسان اطلاع داره چې یاره هغې ګرفتار کړي هم او د بعضې کسان ترې تښتېدل کم سکو والا یا دغه والا چې منشیات فروش دوی د هغې د ګرفتارۍ دپاره چې کله هم په هغې پسې منډه ووهله نو په دغه دوران کې عبید چې راغی نو عبید چې دی هغه هم د دغو سړو دا کم پولیس چې دي په ساده وردۍ کې دوی ملبوس وو دوی چې یاره دا هم چېرته کې د هغوی سره دغه دی نو یا قصدن ابدن الله په علم دی چېرې دی پکې هسې اچو د خپل دغه دپاره چې یاره پراګرس وکړو یاره دا به یې څو کوئ یا دغه به یا اوس په دغه ځای کې واقعي چې یاره دوی لکه دا سوچ کړی چې یاره او دی د دوی ملګری دی خو بهرحال عبید ورته ویلي دي چې یاره زه خو نه منشیات فروش یم او نه منشیات سکو والی یم د پلاني ځای یم او د پلاني کور والا سره مې تعلق دی خو بهرحال دوی د یو بل سره پس خبر وران شوي دي دوی بیا د یو بل سره جګړه کړې ده عبید بیا راغلی دی کوم چې اف آی آر درج شوی دی د هغې تر مخه فریدون خان چې کوم چې د عبید ماما دی هغه چې کوم اف آی آر کې کومې خبرې لیکلي دي پولیسو د فریدون خان د سایډ نه اف آی آر کې دا دي چې یاره فریدون خان وایي چې یاره عبید راغی زه په حجره کې خپل ناست وم عبید چې دي ما ته دغه وکړو چې یاره زما سره د بند سکول سره څه کسان دي هغوی را سره جګړه وکړه زه را روان شوم عبید را روان شوم موږ رالو بند سکول ته رالم د هغې نه مې دغې کسانو نه مې تپوس کړو چې وروره تاسو دا عبید سره جګړه ولې کړې ده نو کله هم چې په دغه دوران کې موږ دا خبرې مرې کولې نو عبید چې دي پولیس چې دي هغوی یو د هغوی دغه راغی ګاډی راغی په هغې کې چې دی عبید هم ور واچو زه هم ور واچو موږ یې بنټاني ته بوستو زه له حوالات نه هم دننه شوی کله چې دغه شی دوی موږ تاڼي ته دننه کړو عبید چې دی هغه زمانه حوالات ته دننه کړو دغه موقع کې وایي چې یاره زه یې حوالات هم دننه کولم نو په دغې موقع کې چې دی ایس ایچ او بند چې دی ایاز هغه چې دی راغی ما ته وایي چې یاره خان ته څه کې دلته کې څه واقع ده ما ورته وایي چې یاره دا دغه دته مې دا قصه کوله په دې قصې په دې دوران کې چې دی فایرنګ شوی دی دننه په دغه کې اواز راغی او کله چې اواز راغی نو زه هم لاړم او دا دغه هم لاړو ایس ایچ او را سره هم لاړو موږ چې وکتل نو زما خورۍ چې دی هغه په وینو کې سور پروت و بیا پولیسو او موږ چې دی هغې واغستو هسپتال ته یې وړو بیا خلکو چې دی دغلته احتجاج کړی دی احتجاج د ډېر ټایمه پورې پولیسو د هغې بیا مذاکرات شوي دي مذاکرات چې کله شوي دي هغې نه وروستو بیا چې دي په هسپتال کې ډېر زیات هم هلته کې هله ګلو او پولیس هم په ډېر تعداد سره راغلي وو د فریدون خان او د دغه کوم خلک چې دي هغې هم د خپل دغه ماشوم د دغه لپاره تللي وو چې یاره درته څه دغه شوی دی هلته ولاړو یو ډېر د لا انر یو ډېر بد سچویشن چې دی هغه کریټ شو خو بهرحال په هغه ټایم باندې په هغې کې دغه وشو مذاکرات وشو هغه مذاکراتو تر دمه چې دي پولیسو سره دغه ورکړي دوی ته یقین دهانیان ورکړي چې یاره اف آی آر یې درج کړو اف آی آر کې چې دي هغې ملزمان چې دي هغه دغه کړل چې یاره په دې کې 15 ملزمان دي پولیسو د دغه ترمنځ بیا نن هم چې دي مذاکرات شوي دي په مذاکراتو په دوران کې هغوی ورته دا ویلي چې هم دغه 2 کسان چې دي دا به هم موږ ګرفتاره انصاف دوی ته یقین دهاني ورکړی چې انصاف به کوو پولیس چې دي بیا هم دغه کړی دی یو ډي جي صاحب سجاد خان چې دی د هغه او د ډي پي او شفیع الله خان د هغوی په هدایتو باندې یو انویسټیګیشن ټیم جوړ شوی دی د هغې هیډ چې دی هغه شاه حسن خان دی شاه حسن خان چې دی ایس پي انویسټیګیشن دی د هغه په سربراهۍ کې نور بلا ورسره چې دي افسران دي او مختلف د پولیسو ډپارټمنټ چې دي هغه هیډ کوي هغه په دې کې شامل دي هغوی به انکوایري کوي هغوی به دغه کوي چې یاره په دې کې چې هم څوک ملوث دي 3 تنان گرفتار کړي دا 2 به هم ګرفتاري هغوی ورته یقین دهاني کړې ده او دغه کوم دغه چې دي دا کیس به حتمي انجام ته رسوي انصاف چې دی هغه به د عبید فیملي له ورکوي دې ځای کې اوس د پولیسو په کوتاهیانو خبره کوو چې پولیس چې کله هم ریډ کوي دا نه وایي ډي ایس بي والا همیش دپاره په ساده کپړو کې خو که دوی دلته کې ریډ کوو ناکهبندي لګولې ده هر څه چې کول خو په کار خو دا ده چې یاره ته چې په یو داسې یو خو په چا باندې ته یو ځای ته ورځي د چا کور ته ورځي خو جو ټیک ده ګوته په داسې پبلک ځای کې ته کاروي کې او بیا په هغې کې تا ته د غل او د ساس پته نه لکه څنګه چې عبید کلیم کوي چې یاره زه د دوی سره نه یم د دغې منشیات سکو والا یا منشیات فروش سره او پولیس وایي نه چې ته یې چې دته د غل او د ساس پته نه لګي نو په کار ده چې په پبلک دغه کې دلته کې پولیسو له زما په خپل خیال باندې داسې ریډ نه و په کار بیا کې ریډ هم کولی نو په کار دا ده چې عبید دا کوېسچن د دوی نه کوي چې تاسو څوک یئ او د دوی ته د هغې دغه هم نشته
چې یاره دوی پہچان نه چې دوی په ساده کپړو کې ملبوس دي، نو په دغه ځای کې پکار دا ده چې پولیس خپل پہچان وکړي. د پہچان لپاره پکار ده چې باوردي د دوی سره یو کس خامخا پکارو. دلته کې دا کوتاهي زما په نظم باندې زم چې دلته کې دا ریزبي ټیک د ما یو ځلوي چې هغه په ساده دغه کې خو چې کله هم داسې په پبلک ځایونو کې دغه نو پکار دا چې د پولیسو څه پہچان او خپل هغه وکړي. دویمه پولیس چې دی د دې ځینه زه دا وایم چې ډیزبي چې کوم دا کم کسان چې زه نمونه اورم دا کم چې دي دا د دې لوکل دي، څوک د منګوري د مختلفو علاقونو څوک د یو ځای نیم نه بهر نه دي. زه دا سوال غټ اوچتوم چې یاره فریدون خان او د هغه کم فیملی ما چې تاسو ته بیک ګراوند بیان کو چې د منګوري ډېر مخیز خلک دي چې کله فریدون خان هم لاړو دغه نو دوی فریدون خان نه پیژندو چې دوی هغه هم لکه ورواچو هغې لکه دغه ته بوستو. بهرحاله دوی په منځ کې کیدای شي څه کلیشز شوي د فریدون او د دوی په منځ کې چې دوی هم څه خبرې شوي، کیدای شي څه هاتاپایي هم شوي، خو به هر حال ډیسپي چې لوکل د هغې ته دومره لکه پہچان نو چې لکه هغې د فریدون خان او دوی لکه دغه ځای کې دغه کړی وی، خپل افسران په دې کې انوالو کړی وی او ته لکه ډایرکټ بوزي او ډایرکټ لکه تاڼې ته دغه کې تاڼې ته دې بوستو د پولیسو کلیندار یې چې یاره د عبید سره تماچه وه لوډډ وه او کله چې هم دوی دغه کې په حوالاتو کې د ده سره جامه تلاشي اخیسته او د دې تماچه اخیسته نو فایرنګ شوی دی. اوس الله پې علم دی. سی سی ټي وي فوټیج پکار دي، سی سی ټي وي فوټیج چې دي هغه راویستل پکار دي. کچري نو د هغې نه به ټول هغه پکچر چې دی د دې ټولې قصې هغه د دې واقعې هغه به هغه مخې ته راشي چې یاره دننه څه شوي دي. آیا دا د پولیسو تماچې نه لګېدلی دی؟ آیا دا د دغه سره خپله تماچه د عبید سره هغه لوډډ وه او هغه د دوی سره وه؟ لاول خو دلته کې پکار دا وه چې یاره پولیسو کله هم پکار داره او قانون هم داره چې یاره یو ملزم سړی نیسي او ته دغه ته ګاډي ته دونه خیجې نو پولیس له پکار چې د هغه لاول جامه تلاشي واخلي. غټ بلنډر دلته شوی دی چې یاره که دا پولیس دا کلیم کوي چې یاره دغه چې دی دا دغه د عبید د تماچه نو دا تماچه که ده نو ده نه په دغې موقع ولې نه دغسې تانې نه د تلو نه مخکې د حوالاتو نه د تلو نه مخکې ولې نه د اخیستی شوي په خپله قبضه کې ولې نه د اخیستی شوي؟ که چیرې اول اخیستی شوي پولیس وایي چې نن نو په تاڼه کې بیا د عبید سره د کم ځای نه او دی دا فایرنګ څنګه شوی دی ټول واقعې انویسټیګیټ کول پکار دي. ډي آی جي صاحب ډي پي او صاحب کمیټې جوړه کړې ده، خو د عبید او د هغه فیملی ډېره په درد او په غم کې ده. امید لرو چې یاره پولیس چې دي هغه به د انصاف او کومه کمیټې چې جوړه شوې ده هغه به د انصاف تقاضې پوره کوي. د عبید او د عبید فیملی ته چې دي هغه به انصاف ورکوي، ځکه د عبید په شا یوازې عبید نه و، د عبید د پلار د عبید چې دي لږ به دغه ووایم شاته به لږ پس منظر د هغه عبید چې دی د هغه دوه خویندې او دوه ورونه وي. عبید چې دی په خپل خویندو ورونو کې دویم نمبر و. د عبید نه یو کشره خور وه، یو تی کشر ورور. عبید ته د هغه د مور او د هغه د پلار او د هغه د دې کورنۍ چې دي سترګې وي او د خپل او د خپل خاندان د بهتر مستقبل لپاره څو ورځې وروستو چې دی که ژوند که هغه چرې ژوندی وی هغه به بهر ته سفر کوو نو د هغې د خاندان هغه دغه چې دی امیدونه هغه هم ختم شو، هغه هم مات شو، د هغو زړونه مو دردېدل. حکومت له پکار دي، عدالت له پکار دي، پولیس له پکار دي چې کوم دغه جوړ کړی دی انویسټیګیشن ټیم یې جوړ کړی دی هغې په دې کې ښه د انصاف د تقاضو انویسټیګیشن وکړي، کم کسان پکې ملوث دي هغه چې دي هغې ته سزا ورکړي، کم چې اوس عدم ګرفتار دي هغه ګرفتار کړي او د دغې دردمند او د دغې مظلومې کورنۍ چې دي هغه دادرسي وکړي او هغوی ته چې دی انصاف ورکړي.